بسم الله الرحمن الرحیم. تاجک صاحب زه خو ټول وړاندې د خپل مرکزی انجمن تاجران صدر اجمل بلوچ د خراج تحسین پیش کوم او د زمونږ د کې پی کې خیبر پختونخوا چې کوم صدر دی هغه ته هم خراج تحسین پیش کوم ملک میر الهی ته او دا غي نه پس کم جرأت او کم د اتحاد د اتفاق مظاهره چې د ټول پاکستان په سطح عموما په کې پی کې په ملکن ډیویژن کې خصوصا کوم وشوه زما خیال د تاریخي شټر ډاون شوی دی. بالکل دا د شټر ډاون شوی دی چې په دې کې موږ د پویو دکان نه د غوښې دکان نه د سبزی دکان نه بیکري ریسټورانټ کې خانه هر څه مکمل بند ساتي د نورم بلو زه دا د دې خبرې غمازي کوي چې د سټیټ د دې ظلم د لاسه د سټیټ د بې انصافو د لاسه د سټیټ د طرف نه د محرومو د لاسه خلک چې کوم د خپل عدم اعتماد اظهار وکړي چې په دې سټیټ باندې خلکو عدم اعتماد وکړي. زمونږ بنیادی موقف دا و چې وابړه محکمه بجلی چې کوم ظلم راغستی په پیډونو کې یو خو د دو ریټ هم چې کوم دی هغه ګران دی په انتها. دویمه خبره دا ده چې په دې کې پی ایچ ټیکس په په چا کې ډول پرایس ایډجسټمنټ. دریمه خبره د دو خپل غونډه ټیکس دی. څلورمه خبره دا ده چې دو ریډینګ کم کوي هغه هم غلط دی. او پنځمه خبره دا ده چې هغه د آی بی پی خبره ده. زه په اولنۍ خبره دا وکم چې د کم ځای انصاف دی چې په ټوله دنیا کې انټرنیشنل دنیا کې 2500 روپے یونټ بجلی خرڅیږي او په دې په خدمت هم پاکستان کې صارفین نه 500 روپے یونټ ورکوي. دویمه خبره دا کوم چې دوی همیشه د دو ریډینګ کې نه 49 نه پکې 99 شته نه پکې 149 شته نه پکې 199 شته نه پکې 249 شته د دوی بل همیشه 51 101 151 201 221 په دې خلک پوښتنه. درېمه خبره دا کومه چې دوی کله ریډینګ کوي د 30 ورځو په دې 40 ورځې ریډینګ کوي چې هغه د دوی شرح ته وایي دا هغه دا کوم ځای انصاف چې 200 یونټ دی په 3000 روپۍ دی 201 یونټ دی په 5000 روپۍ دی. او بیا بل خبر دا چې ماته چې کرای میټر راځي کرای میټر زما میټر ته زما په دیوال لګیدل دی دا څه کرای میټر ته ځي دا څه څه روپۍ د ټیم کې لمبولو ته وړي کله ملکن 3 بجلی ګرته وړي. څلورمه خبره دا کوم چې دا زما بجلی د دریای پنځپوړه او د دریای سواد زما بجلی په 3 روپۍ یونټ په ملکن 1 2 3 بجلی ګر کې تیاری کې په ما په 55 روپۍ د لاهور په نرخ باندې کې زمون خبردار چې زمون په سواد کې خصوصا 120 میگاواټ بجلی تیارو. زه په درال کې 84 میگاواټ 86 میگاواټ په مجلسان کې په درال کوټ کې 34 میگاواټ 120 میگاواټ بجلی تیارو ما زما د سواد کپ چې کوم دی 41 میگاواټ دی یو کوم 80 میگاواټ بجلی زما نشته سټیشن ته دي ته زما بجلی 3 روپو په ځمانه په ما باندې لاهور په نرخ باندې بجلی کې دا څه لمه ده څلورم څه لمه ده دا په خپل پته چې آی پی پی کوم بجلی دوه علي آی پی پی څه ته وایي آی پی پی دې ته وایي چې د سټیټ خو ذمہ دار کسان په پټ کوټو دوه باندې په پټ کوټو دوه باندې ناسي هغه د آی پی پی په بجلی کې دا پارټنرشپ دی. لہذا زه په هیڅ صورت باندې زه اول خو دا مطالبه کوم چې آی پی پی کې کم کسان پارټنرشپ ته دا قوم ته ښکار شي دا اصل غلط چې کوم دی د قوم سره کوم ظلم دی د دوی د لاسه کېږي او سټیټ دا کسان نه مجبور دی. د پنځمه خبره موږ دا کوو چې دا کم بجټ تیار شوی دا بجټ دا غیر ذمہ دارو کسان کړل د بجټ لپاره د امریکای نه سره راغوښتل هغه د امریکای بچی دی د ورلد بانک د ایمټ سره نوکر پاتې شو د بانکر دی او دا د سره راوښتل چې دا د 3 کروڑ روپے د میاشتې تنخواه د 15 لک روپے ورځ شل ورځې د پنځه کې کار کوي 15 لک روپے د ورځې عادي د پروتوکول د رعایش د بچو خط کې د ټلیفون راټولې خط کې په دې سټیټ پسې دیو کومرانان د تاسو کومه چې آیا په 25 کروڑ عوامو په پاکستان کې یو د سړي زوی نو چې اقتصادي ماهر یا معاشي ماهر کې د تاسو د بهر نه راوستل څه پته لګي چې د کې پی کې خلکو کم ظلمونه برداشت کړي د ملکن ډیویژن خلکو کم قرباني ورکړي دي د دې سره راوستل د موین خوريشي شوکت عزیز شانت سره راوستل په بجټ کې نه ولې د بجاج کې راغله بل خلک پسین دا وکي بجاج کې بکینه واپس پدې زمونږ دا څلور پنځه خبرې دا په دې بنیاد باندې نه هټ کې تا پته ده چې بجلی نن په بنگال کې په بنگلاديش کې په ورو په یونټ دا په انډیا کې په شپږ روپے یونټ دا او دلته په 8 روپے یونټ ته دا کم دی انصاف یا د بجلی د څه شی دی چې د دې بل څه لکراشي ما وختم دا خبره کړل لکه د جنازې ما ویډیو اوریدل د کیس بل څه لکراشي په ټول کور کې ماته خلک به ما خوراکونه نه کوي وګورئ چې شپږ لري یا خدای پاکه دا کیس کټ کوو هم نه کیږي دا نه کټ کوو هم نه کیږي چې بجلی بلون هم نه کیږي کنه بلون هم نه کیږي دا ظلمونه د قوم سره کیږي د ظلم هم صحابي تاسو اندازه ولګوئ چې یو غریب سړی چې هغه 1000 روپۍ دیاړي کې او د کال 12 میاشتې یا په میاشت کې 10 ورځې مسلسل دیاړیو کې ټاک کې وچلې 1000 روپۍ به پیدا کی او 6000 روپۍ بعد بجلی بل ورکړي 15000 به کور کا 15000 روپۍ به اب جوړه ولاړی کا وړي باندې کې چيني باندې کې تعلیم باور کوي چې حق پر
دا ظلمونه د ظلم حد ته رسېدلی د خدای په قرآن چې دا خو بالکل ټیک ټاک د قیامت علامات دي. ما وختي هم دا خبره کړله اسرافیل علیه السلام شپېلې ته خبره ډک ده، نور اثرات ټول ښکاره شوي دي. اوس خبره دا ده نن شټر ډاون موږ د الله په فضل سره امن شټر ډاون موږ کړلی، موږ مهذبه طبقه یو، مهذب شټر ډاون، تاریخي شټر ډاون شوی دی. او که خامخا کس نمس نه شو نو دوباره به موږ دې میدان ته راوځو او لار به موږ ته بنګلادیش والا خو ولله یاره په کومه لار تله غواړي او څوک راوستل غواړي. زه دا غور کوم، دا انتباه ورکوم حکمرانانو له چې ان قریب کې دې شي په سټوډنټ لایف کې خلک داسې دي چې په میدان ته راوځي او دا حکمرانان به تېښتې لارو ته هم نه ملوي. صدر صاحب آزاد کشمیر ته وګوره، آزاد کشمیر کې ته په 3 روپۍ نوټ ویډیو ورکوي او واره کوي او ما له 15 روپۍ او 12 ګنټې لوټ شلین. په آزاد کشمیر کې ته په 3 روپۍ نوټ ورکوي، تا 3 کسان شهادتونه ورکړي، وینې درکړي. ما 2000 کسان شهیدان ورکړي دي. ما خانه بدوشي کړله، ما چې کوم دی زما جمجماتونه رنګ شوي دي، زما کاروبار ته برباد شوی، زما زراعت، زما صنعت، زما تجارت، دا هر څه برباد شي. ما ته دا اعزاز پکاته چې دلته پاکستان له 12 لک روپۍ چې کوم دی سبسډي په غنمو ورکوي، ما دې سپلار وجلو چې ما یې نه راکړي، زما حق نه جوړېږي. لهذا دې محرومو په وجه نن عدم اعتماد وشو په دې سټیټ باندې. دا سټیټ په بنیادي سهولتونو کې ګوره زه دونه دا تپوس کوم، ته ماله د صحت سهولت راکړه، ته ماله زما بچو له تعلیم سهولت ورکړه، ته زما نوجوانانو له روزګار ورکړه، ته ماله امن راکړه. زه منم چې زه تا ته حقدار یم تا له ټیکس درکړم، نه امن راکړې نه انصاف راکړې. ما ورته وختي هم دا خبره کړله چې دا سټیټ ستاسو د چلولو د بس خبرې نه دي. دا کراچۍ ایرپورټ ورکوي په دوبۍ باندې خرڅ کوي، په 1,000 روپۍ پرې والی. دا پاکستان سټیل میل چې کوم دی په روس خرڅ کوي چې چلېږي او که نه چلېږي. او دا چې کوم دی دا امریکې ته په حواله کوي او ګیس چې کوم دی اسټرالیا ته په حواله کوي او مواصلاتو نظام چاینا ته په حواله کوي. او د خدای د رسول په خاطر دا سپریم کورټ په سعودي عرب خرڅ کوي چې خلکو ته انصاف پیدا کړي. هائی کورټ چې کوم دی دا په افغانستان خرڅ کوي. ته وګوره افغانستان کې 40 کاله بارود وورېده، نن د هغو معیشت زمونه مضبوط دی. نن هلته غوړي ارزان دی، چیني ارزان ده، پیجي ارزان ده، ګیس ارزان دی، نوکري ملاوېږي، انصاف ملاوېږي. دا د کوم ځای حساب ده؟ دا په څنګه ملک کې موږ شو یاره. دلته خو که د ظلم حد دی یاره، چې ظلم حد ته ورسي بیا خلک د دیوال سره ولګي، بیا ځای نه بیا خلک راګرځي. زه دا خبره کوم صدر صاحب حکمرانانو ته ستاسو د چینل په وساطت سره وایم چې د موشنلي کاروالي او زمونږ د پرامن، زمونږ د شریفانه انداز، زمونږ د چې کوم دی د سوچ د فکر په انداز باندې دې ته وګوري او دې ته دې په سیاسي زاویه هم نه ګوري او د تعصب په زاویه دې موږ د وطن خلک او که خامخا سټیټ د تش نه مات کېږي نه. زه تا ته دا خبره کوم چې دونه به آزاد کشمیر هم تاجران یې کېږي د الله په فضل ته او بنګلادیش په کې ډېره مهرباني. صدر صاحب چې لږ په قوانینو خبره کوو، څنګه تاسو بنګلادیش مثال ورکړو چې بنګلادیش کې چې د حکومت د ظلمونو عوام تنګ شو، راپاڅېدل او ټوله تختې ورله الټه کړه. دغه رنګې د کشمیر مثال شته دی چې هغلته خلک راپاڅېدل چې بهی زه بجلي جوړوم، څنګه ته په ما باندې په واپس په 50 روپۍ را خرڅوي، زما د مرضۍ په ریټ په میلاویږي، همالته 3 روپۍ او 4 روپۍ چې د یونټ کو. اوس دغه که دې اړخ ته ګورو 18 ترمیم هم پاس شوی دی، دا اختیارات صوبې ته ورکړی شوي دي. دا باقاعده په دغه 18 ترمیم کې شقونه دي چې کوم علاقه کې ګیس پیدا کېږي اولی به هغوی ته په ارزان نرخ او مکمل 100% ورکولی کېږي، کوم علاقه کې بجلي وي د هغې به دغه رنګ وي. اوس د پاکستان تقریبا 30% یا 35% بجلي ملکنډ ریجن پیدا کوي. یو خوا دلته په 8 روپۍ یونټ دی، بل خوا چې دنو لوډ شیډینګ دی، خلکو ته بجلي هم نه ورکوي. د دې له وجې کارخانې د دې ځای نه لاړې، خلک بې روزګاره شو. نو ستاسو نه دی خیال چې په دې لږ په عدالت کې هم کار پکار دی، سپریم کورټ کې سړی کار وکړي چې بهی د 18 ترمیم د لاندې د یو علاقې سره چې دنو هغه قانون منلی کېږي د بل سره نه منلی کېږي؟ دا ولې؟ دا ډېر بهترین سوال وکړو او زه د دې په حق کې مې معاملې لپاره خپل لایق سره تیاری مکمل کړی دی. هائی کورټ کې زما فایل پروت دی. دا ټولې خبرې ما په دې کې شاملې کړي، خو زه دا خبره هم نه کوم چې قومي مرکزي حکومت یا صوبایي حکومت یا سیاست طرف ته خبره ځي، خو دا خبره به زه وکړم چې صوبایي حکومت او مرکزي حکومت دا د یوې بټۍ دوه خښتې دي، په دو کې نه خش دی نه پچ دی. ټیک شو، دا چې کوم دی دا بالکل نه اهله دي، نه لایقه دي، دا کرک دي، بددیانته دي، دا د قوم سره دوی زړه سره فکر نشته، دوی د سره په هوا دي. یقین وکړه ما وختي دا خبره کړله، د لاشه ماښام انتیا سټرو چې په انتیا سټرو کې کم کارونه کوي، د لاشه مینا سټرو چې کم کارونه کوي. د خدای قهر به موږ نازل یا داسې خلک به موږ باندې راغلي چې هغه ټول عمر چې هغه د پینټاګون توافونه کوي، خانقاهې نوم په خپله نالي نه خانقاهې ته ځي. دا د امریکې دا غلامان دي. زه تاته خبره کوم چې کله د خدای د رسول نه باغي شي او ته په اسمبلی کې ستا اسلامي احکامات دایره څنګه پاکستان دا اسلامي جمهوریت پاکستان د هر پاسو بنک تکیان دي، اقوا برای تاوان دي، دا کچې کا ډاکو دي، دا اقدام قتل دي، خودکشیان دي، بمباری ده، دا
دا پاکستان د دې لپاره په مورث وجود کې راغلی زموږ د بزرګانو د قربانۍ د دې لپاره ورکړي چې پاکستان کې به د آئین د قانون حکمرانی د مسعود د حق نشي غصب کولی. سټیټ په خپل حق غصب کوي. سټیټ دا بنیادي حقوق نشي درکولی. سټیټ دا دیس نه درکوي. سټیټ دا د نه درکوي. شل کاله به په بچو په د ظالمان چې کړي دا منبران د 1 لک روپۍ غواړي چې ونټین ډرینک په بدلېږي یا به 15 لک روپۍ ولګي په هر ملک ته بدلېږي. دا د کم دی انصاف دی یار. د په بیجې تاونه خورا کړی دي الله دې تباہ برباد کړي. تاونه ستنه خوري دي بیجې پکې نشته. کیسونه پیپونه خورا کړی دي دیش پکې نشته. او ماشومان تعلیمونه او پلاران په دغه نه چې امید دي چې د تمنای مستقبل د روشن کېدو د خپل کړپوي د کلمېدو سوچي هغه چې تعلیمونه او کې پیډي په دې په خپل اندازه لګوت ساتي. په جون د جنوري فروری مارچ په دریو میاشتو کې لکه خلک د اسلامي جمهوریت پاکستان نه وته. بالکل پای کې 60% نوجوانان یې پیډي کړي په ځما سره جاړي پیډي کړي. ګریجویشن کړي هغه ته نوکری نه مليږي. د پولیسو د نوکری لپاره منډي وی کله وای سینه دې وړه کله وای قد بچته دې هغه خبر راځي تاسو اندازه ولګوي خلک ټول خیراتيان شوی د قسم په خوده پر سوال شروع شوی. بالکل تاسو راغښتل نه نه میغونه راټول ما درته کوي میغونه راټول به په دباړي خرڅو ثابت اور چې کوم نه ماشومان په کوړه کرکټ کې په ډیرانو کې پلاستیک وندي کته وندي دې وړي مور ته بالکل غونډي زنانه سوال زنانه چې د جمعات نه راوځي په زار خپلکینو زنانه ناستوي سوال کوي اوپر د خدای په نشي نه په اسلام څخه نه پکې پولیس په قواله په 70 سال کې دا په انډیا کې هندو ملک په پاکستان کې مسلمان ملک په دوړو کې څو پر چکی دا څنګه اسلامي سټیټ دی یار. دلته قسم په خدای کده د جمعتونو کې د ځان نه اشهد ان لا اله الا الله واز نه د جمعتونو نه د خدای په قرآن ته چاته پته لګي د اسلامي سټیټ دی. صحیح ده صدر صاحب انصاف شته نه امن شته او ته امن ته وګوره تو خپل تعلیم نشي ساتل خپل پوجانو چوکۍ نشي ساتل ما به څوک صحیح مال امن نشي دا کوله مال روزګار نشي دا کوله مال انصاف نشي دا کوله کیس نشي دا کوله بیجی په نخ په پیسو نشي دا کوله. لہذا ځم چې د دې سټیټ نه ان قریب د څو نه پرمانه اعلان وکړي د بغاوت اعلان وکړي. خلک تنگ شوي دي ما ته خطر لري خبره کېږي چې د مرداباد ناری بچي خلک تنگ شوي دي. تاسو خبره ټیک د اخیری پښتنه کوم تاسو بخنه غواړم ډېر ټیم واغسو ځکه تاسو نن ټول ورځ ډېر مصروفه تیر کړی وسم تاسو سره خلک ناس دي. اخیری پښتنه د گورنر صاحب سره آل پارټیز کانفرنس شوی او پاغه کې دغه دا چې د بزد اساس خبره وزیر اعظم صاحب ته ورسوم زما خیال لغه جو سغوک پاغه نه دګریدل. بالکل درګه کې موږ مذاکرات شو ملاقات په سره شو او ټول تاجر برادر سره ناشته و. په یو وخت اوریدل دي په بل وخت ودی دي نو په څوګه مدوس په یو ترکیب ده کنه کومه چې ماته د ټول دی په دې خختي دی یو په دې ته نه من زار شم چې په چوکونه کې ودرېږي منځري د لکونی شي او چې دې سمډای ته دی وان ته دې ستار ته لاچې به ګډر د لکې دي دلته کې به د قوم خبره کوي چې د منتخب کې د سټیټ خبره کوي. په قسمتي دا چې زمونږ کم نمائندگان موږ یو کنه نو پاکه خبره کومه په څوک خپکیږي د ما سیاسي مفتقو ته څوک په سیاسي نو په نظر سره نه ګوري. د خدای په قرآن کې موږ د ایمان په بنیاد موږ د غیرت په بنیاد د جذبې په بنیاد د سوچ په بنیاد د فکر په بنیاد اسلامي ته خلک نه دي موږ د ډلو په بنیاد د ټاپلو په بنیاد د خاندان په بنیاد د جاګیرداري په بنیاد خلک دي هم تاسو وجه دي زموږ مسایل دي. بالکل ډیر مننه صدر صاحب ډیر مننه قدرمن شي.